دے کہ با اللہ ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام تا حکم کو جدا سے کار دے اسو جدا خپل مرگری دے کوہ تور تا بوزا یو مخلوق یو قسم دے اگر را خوارو کہ اغی سرا دا جنگ دا اچام طاقت نشتا دی کوہ تور تا بوزا عیسیٰ علیہ السلام بدا مسلمانان بوزی و کوہ تور کی وے دے رکی چی کوہ تور کی دے رکی نو خدا پاک با یأجوج و مأجوج را خوارکی دا یوزے کے بندی او سکندر ذوالقرنین اغورتا یو بند والدے نبی علیہ السلام فرمائی دوی لگیا دی اغا بند کنیباسی اغے کے چی دوی لاسی ولغن دی سوڑا پیدا کی وی ربت لکارم پکیو کو سار لبے کخیری کنو جب سار لرازی نو بیاوتا خدا اغا بند کری نو چی کلا دا دی دا ماتوالی روز را نزدیشی نو چی دی کلا اغی کنستل شروع کی و لک پاتی شی نو دی بدوی چی انشاءاللہ سار لبے کنو انشاءاللہ بوی نو اغا سولا با خدا بند نکی نو چی سار راشی نو بے کنی دی برا خطاش او دی براسی وکهم من کل حدب ینسلون ہر لوی ڈیرین او پمند روانی دی چی کلا راشی پا دا یو دریاب دی لوی بحیرت وری پاغی براشی نو چی پاغی راشی نو اغی که اغلومبی خلق بتی اوبوس کی تگی بی نو چی اوبا اغلومبی خلق اس کی نو دلوی دریاب سند نو چی اغا اخیری خلق پیرازی نو اوبا پکی نی ناغیب آغا نور مرگو تو چی لکا دلتا چا توبہ تیرے شوی دی خواہ زیلون دے دومرا با دنیای اغیب صرف شروع کی تا دنیا پر مخلوق دنیا کی خوبا نور سوقی دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم مسلمانان دی اغا با اغا پٹکڑی باقی با کافری اغا خوبا ملش نبیا با وی چیرا دا دنیا اغا دا زمکی والا خلقهم تباکلل دا غوا و میخ و زنگلی حیوانات ارسب و اخری ختم بے کی راضی چی اسمان والا خدا سر جنگ شروع نو غشی ببر آسمان تولی نو خدای پاک بے ولدوی نسر را واپس کئی تک سر نو دی بوئی چی اغا آسمان والا پرشتے مونگ مڑے کلی لیچ گردو کپا دے گوٹ موٹ کے سوک پاتی شی داغی وقت و پکوہ تور کی با مسلمانانو بیا گوری تکلیف راشی دا مسلمان جن دا تکلیف تے دا تکلیف براشی کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا سلو اشرفون باغوی یو دا غوی سر بہتری سل اشرفی با ورقی خود اغوی یو سر با پیلی خصوص بینا ورقی ولا وی بانج دومرا با تکلیف کی وی عیسیٰ علیہ السلام با خدای تداری شروع کی چی خدای دا پس مصیبت پا بلان جوڑی خدای دا قوم حلاک کی نو خدای پاک با داغوی پا دے اولو پا دے ترخونو کی دانے رو خیجے طول با دا سے ملچی لکا یو سالی چی یو ظل با طول ملچی چی ملچی عیسیٰ علیہ السلام تا با خدای وی چی دشمن دے حلاک شو رازاوس عیسیٰ علیہ السلام سر دا مرگرو چی بار تروزی نو طول زمکا با یو لیش زیب دا سینی چی اگر یاجوج و ماجوج نخالی نی ار زیب ڈکی او بوئی بزی خدای دین باز مونگ دی زمکا کی اسیگو سنگا اللہ با یو قسم مارغان را پیدا کی اغیب پخلک کی نیستے و دریاب تا بے غرزائی دلوی دریاب تا بیا با خدای بارانو کی باران سر با خدای رازمکا پاکا کی دا غید آغا غش و لندو باندے با مسلمانان اور بلائی بیا با دا عدل و انصاف حکومت شروع شی جناب دا عدل و انصاف حکومت چکل بیا شروع شو دا غینا پس با بیا رو مسلمانان کمی گی بیا با کافر جاتی گی مسلمان برورو کمش دا سی وقت براشی جناب چی پا مخدز مکا با یو کلمی والا سلیم نی ایس سوک کلمہ گو بنی پا مخدز مکا دا خدای نم با بالکل ختم شی او دا سے جن با یو بل سر تیری لکر دریاب دا خر او خریچ یو بل سر سنگ جن تیری دا زنگل او دا زمک دا سپی او سپی او بل سر کم جن تیری دقا جن با تیری ایس قسم کلمہ دا خدای نم دا غی نام و نشان بنی ختم او چه کم مسلمانان دی نبی علیہ السلام فرمائی یو ہوا با خدای راوالو زی اگا ہوا چه کم مسلمان باندی لگی بل دی بمری اگلا با خدای مرگ ورکی طول دنیا با کافرون ڈکش بیا با مال خدای را خور کی داغی وقت با اللہ دا انور دا مغرب نرا مشرق طرف ترو خیجای نور بروانی مشرق تا مغرب طرف تا بکوزیگی اللہ ذوالجلال بوتوی واپس شا ارجعی من حیثو طلعتی چه کم طرف نرا غلی ام پاغ طرف واپس شا نور بلغ غند را واپس شی بیا بوت اللہ وی واپس دا دغا توبی دا بندے دو دروازہ دا باز داغی نا پس
دا اچا توبه بنا قبلیگی. اس دا توبه دور دے رونو توبه اللہ توبہ سے او خدای تزاری و فریادو کے باس بیا بد معلوم دیر شی خو ټول با کفری دا خدای نوم باڑو سوک پی جنی نم اللہ بنا پی جنی. نبی علیہ السلام فرمائی کنا لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ تر اغی پورے با قیامت نرازی تر سو پوری جی پدی مقدس مکہ دا اللہ اللہ نوم غشتلی کی گی. دا خدای نوم چی غشتل بن شو فوری با قیامت بیا رازی. خیر خلق بلگ گئی سوک با دکاندار بای آغا با کپڑا خورکلی پا گاک پہ خرسی گاک بناسی لاغانا کپڑا بالی سوک بلگی خپل حوض با جوڑی سوک بلگی خپل سارو لبا گیاگانی ریبی سوک بلگی نوڑای برالی دی خپل خلیت بے اچی دا جمعه روز بای او دا محرم دا شوری لسم روز بای دا شوری لسم دا جمعه روز او دا سار دا منزن پس دا نور خطون مخ کے دا غٹیم کی با اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی چی شپیلے ہوئی دے شپیلے سر با دا طول خلق و نساگانی والوزی ختم بشی. اگر انسان چی نوڑے خلیتا چتا کردی دا خلیتا بے اونرسی و ثابتی و خیجی. اگر انسان چی کپڑے گاک تخورا کردی دا را او بے ننغالی و ثابتی وزی. اگر انسان چی اگر خپل حوز لے واو اگر با پی اگر خپل خطا وان نچی چی ثابتی وزی باس مکمل قیامت چی ستویلی کی گی دا طول ساگانی با اوزی پا قبرونو کی چکم خلق دفن دے کہ مسلمانان دی او کہ کافران دی داغی روحون بام لارشی دے اسرافیل علیہ السلام پشپیلے کی بورنن اوزی داغی وقتنا مکمل روحون طول دا اسرافیل پشپیلے تلالل عذاب دا قبر او خوشحالی و ارس بند روحون لالل ختم شو یو مضبوط گرزار بشوروشی اسمان با ټول ټوټه ټوټه بشي ختم زمکه با داسې والوزی لکه دا مالوچ چې دا پاغونده دا مالوچ باندې هوا را چو پتاسو خیالي کنه د پومبه دا مالوچ په دې سخت سیده کې په دې هوا کې تاسو دا خواره واره ویني غرونه به ختم شي دا سپومه به ختم شي نور به ختم شي ستوري به ختم شي قیامت څه ته ویل کېږي اس شی به پاتې دي او باو ارض ختم ټولر سبا ټوټه ټوټه او دړې وړې بشي اس شی بم پاتې نشي. بیا رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کی دا شام پا زمکه باندې اوس چې کومه دا شام زمکه ده دا به خدای بیا خوره کی او چې څومره روحونه د اسرافیل علیہ السلام په شپېلې کې وي چې دا شپېلې ووهي هغه روحونه به تراشي خپل خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلق د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي داسې به راوټوکېږي او دا الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل د دنیا د دې قول و فعل د دنیا د دې مال او دولت د دې بر سره الله حساب کتاب کوي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمای ما ته باړو دوباره ستاسو واړو پیشي بیا ونشي دا چرې نه کېږي. دومره نظام الله پیدا کړی دی مونږ به خدای ته مخامخ کېږو الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دې کړی. رونو دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زمونږ د مسلمان په سر دي. کمې وړې وړې نښې د قیامت خود فوراً راغلي دي. لکه نبی صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي. مور او پلار به څوک خیال نه ساتي نافرمانی به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال بی. د دوستانو تعلقات به وي د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي. شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړی به د ښځو تابع شي. شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي. هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان بی. کم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشرونو توبه وباسي. هغوی به وایي موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کم رذیلان ساد القوم ارذلهم د قوم سیادت
او سرداری به د رزیلو او د کمینو او د بدعملو خلکو په لاسونو کې بشي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبی صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. خو الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دغه حالات ته موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، دو نمبر مسلمان نہ، بے غیرت مسلمان نہ، غیرتی مسلمان نے خدای پاک جوړ کړي چې ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت رونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه چې عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیہ السلام بے مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بے پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی دی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې لوی نشان. او بیا دا عیسی علیہ السلام چې وفات شي د نبی علیہ السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر دی خالی دی، هغې کې به دفن کېږي. هم د نبی علیہ السلام په شریعت باندې به خپل عمل وکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 38 نمبر کیسټ کې تاسو د دجال او د قیامت علامې واورېدې. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 25